بسم الله الرحمن الرحیم. سواد نیوز ډاټ کام مینوال السلام علیکم. زم تاسو کوربه په تلربي پښتونیا عزتمندو دا وخت منګه په خونه چمبانی چې کوم نوم یادېږي هغه کې چینه د چې هغه د ډیر عمر د خوا ده هغه زموږ د مشرانو د یادونه ده. نو الحمدلله چې شکر وبدا وباسو چې الله پاک مونږ لا دا چینی راکړی دي کنه. نن زمونږ د ماشومانو ته تاسو وګورئ زمونږ په ملک زمونږ په وطن کې زمونږ په سواد کې د بجلی حالت تاسو دا وګورئ چې یاره بجلی په کم په قیمت سره او میلاویږي راته څومره عزتمندو. نو دا د الله پاک خپلې برخې دي چې مونږ له راکړي دي زمونږ دا خلک چې دي دا سره د خپلو بچو او دا ملګري هم راغلي دي دلته کې ولې چې لامبل راغلي دي او د غریبانو نور مخې ته سلار نشته دی. راځئ زموږ سره دا ملګری ولاړ دی چې د دې درنې چینې په حوالې سره څه وایي. امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپله پوره پېژنګلو جي زما نوم ممتاز علي دی. زه وتکي سره تعلق ساتم. ممتاز علي دا راته ووایي چې د دې چینې کې څه خاصیت دی او تاسو د څه د وجې نه راغلي؟ دا خو ټولې دغه دا ټول میلمانه چې ولاړ دي دلته ټول ته بجلي نشته. تقریبا زما خلک په پېشمني بجلي تل سهار راغله سهار تل ماسپښین راغله لکه یو 15 منټ دپاره راځي او بیا بجلي غیبي. نو د ګرمۍ مونږ د هغې څه د ګرمۍ تنګ کړي د هغې د وجې نه راغلي دې چینې کې لامبو بجلي نشته ډېره ګرمي ده. موږ خپل ماشومان هم راوستي دي او دې چینې کې لامبو بس ګرمۍ د وجې. او جی تاسو وجود جی بجلی نشتی دا واړه چې دغه لامبي روزه ده بجلی نشتی دا بجلی وخت ته برباد کی. عزتمند تاسو ګورئ چې هر یو کس راځي چې دا روز بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمند ورونو زموږ سپارښت لا ډېر زیاته بجلی په وجه باندې محرومه دي. پی ټی آی والے موږ بداو کوم بداو چې هغه اسم ونه کړو. زموږ ملګری سازي سین ته ځي سره چې نو ته راځي بالکل بجلی نشته 10 غنټې بجلی نه او 2 منټه یي دغه خبر دا ټا سمر کور ته ویسي او ځان په کبر کې خرڅ کړي پیګانې مینهګان. وس یا زه خو د ملیشیا نه راغلی ما وس مې سلو کال وشو سلو کال مې تر کړو وس ولستو جوز مې راغلی ما او ما په دې نیټ باندې دونه کتلو تاسو دا چینل مې ډېر کتلو چې بس په پاکستان کې دا چل شوی دی او دا چل شوی دی. ما خو بس هوایي جهاز ته رخ شوی دی خو بس زموږ تل دی موږ کوزېدلي او چې دی هر څه سره بالکل برابري دلته راغلي یو لا اله الا الله محمد رسول الله والله که بجلي چا په سترګو هم لیدلي په دونه داسې دا مسلمان ملک دی که نه خو چې د پښمني ټایم شي نو شی به واړئ که د جماعت ټایم شي شی به واړئ که د بانک ټایم شي. دا راته ووایه چې په ملیشیا کې چېرته بجلي تللې ده. زما 4 کاله په ملیشیا کې وشو په 4 کاله کې صرف 6 منټه بجلي تللې 6 منټه او 6 منټه د یو هفته باندې چې د نیوز چلیدل او د هغې لپاره یو هفته پس بیا د هغې نه پس چې بجلي راله 6 منټه پس یو هفته بیا نیوز چلول صرف د سوري لپاره صرف سوري چلو. موږ د خپلو مشرانو ته څه ووایو؟ زمونږ مشرانو ته خو موږ دا هم دا ګوردې د موږ سره دام خرڅې کوي او چې تاسو د اخري ټټه کې شي او که دا نه د سترګې بدله خرڅې کړو مهرباني وکړئ دا موږ بدله ځان خرڅ کړو. تاسو د الله ماړه کړي موږ بدله ځان خرڅ کړو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. د کومې مجبورۍ نه دلته ناستې؟ یاره جی د ګرمۍ د لاسه او د بجلی د لاسه د بجلی هغه بحران دی چې نه کور کې بجلی نشته دی. موږ اوبه په څه باندې ډکې کړو مشینونه ولګو نو مشینونه په څه ولګو نه بجلی شته نه اوبه شته دی. دا ملک دی مونږ خدا وایي چې د شہباز شریف هغه وعدے څه شوي میں بجلی 6 مہینوں میں ٹھیک کروں گا میں بجلی 1 سال میں ٹھیک کروں گا میں آپ سے وعدہ کر دو 2 سال میں ٹھیک کروں گا. گورنمنٹ تو اس کی ختم ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس کی جو وعدے ہیں ابھی تک پورے نہیں ہوئے. ہم جو ہے مجبوری سے آئے ہوئے ہمارے عورتیں ادھر بیچارے جو ہے وہ مر رہی ہے گرمی سے. اب بجلی بالکل لائٹ ہی نہیں ہے 1 گھنٹہ آتی ہے پھر 5 گھنٹے جو ہے غائب ہوتی ہے لائٹ. تو ہم مجبوراً ادھر آئے ہوئے ہیں تو ابھی اس چشمے میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ بچوں کو بھی خوش کروں اور ہم بھی وہ نہا لے تھوڑا وہ گرمی ختم کریں. خر تاسو په دې حوالې سره تاسو وایي یاره بس بجلی نشته هغې د دغه نه راغلي ځان دلته په دې چینې کې دا بجلی به دې بجلی سره به کوس نو بس څه به ووایو چې زموږ حکومت داسې دی چې د دې سره حکومت خپل اغله دي ټول هغوی صدقه نه کوي که نه دلته چې زموږ د ګورنمنټ چې دی نو د صفا اوبو زیات خیال نه دی ساتلی او نه په ټایم کې ورونو ته اوبه راځي. د هغې د وجې دا خلک مجبوره شوي دي او راوتي دا خو د الله نعمت دی یو غټ دا چینه چې الله راویستې ده د دې خلکو دپاره او دیو د دې نعمت نه فایده اوچتوي او دلته راغلي دي ولاندې دي. زه غرور دا وایم پوه شو چې نن دا سویمه ورځ ده چې کله بجلي نه یو چې بجلي راشي پوه شو ټوبیل خرابي د هغې په وجه باندې نه په کورونو کې اوبه
چې د کورونو د اوبو دپاره موږ هم دلته راشو هم لامبو او کورونو ته اوبه هم یوسو پوه شو. نو موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې زموږ د دې ټوبیلو غم دې وکړي پوه شوې. دا زاړې مشندرانې دي دا دې نوي کې دا دې دغه کې دا عوام ډېر زیات تکلیف کې دی او ډېر زیات پریشانه دی پوه شو. عزتمندو تاسو وکتل چې د هر یو سړي په خوله دا خبر ده چې یاره چې زمونږ ټوبیل خراب دی زمونږ ترانسفارمر خراب دی زمونږ لارې کوڅې خراب دي موږ ته د اوبو نشواله دی کمی دی ځکه دا خلک دلته کې راغلي دي او دغه روجه چې ده خو زمونږ دا خو هغه خلک تاسو په دې سکرین باندې نه چې هغه دلته کولاړ دي د دې خلکو په شا باندې نور هم د هغو په کورونو کې د هغو ځای به مور به د هغو به پلار زمونږ به خویندې زمونږ میندې مونږ خو به راشو دلته په چینو کې به ولامبو ځان به یخ کړو د هغو به څوک خیال ساتي. عزتمندو په دې باندې سوچ پکار دی په دې باندې فکر پکار دی زمونږ د دې وطن زمونږ د دې ملک زمونږ د دې اوبو زمونږ د دې کوم وسایل چې دي زمونږ د مشرانو چې دغه دې خلکو ته پوره کړي. عزتمندو دا وخت زما پروګرام پای ته رسېدی بل پروګرام پورې په ځلبي پښتونیار خپل کوربل اجازت راکوي په الله مې سپارلې.